نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 11 آیت نمبر 102. خلاصہ د رکو بس داغین لفظی ترجمه. بدی رکو کی خطاب دے ایمان والو تا چې په ایمان او تقوا او اسلام باندې مضبوط پاتې شي. دغه اسلام دا عظیم نعمت دی. د دغه په وجه باندې تاسو د جهنم نه بچ شوي. د دغه په وجه باندې تاسو ورونه شوي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. دا د کامیابی لار ده. منون کو خلقو مخونه با د قیامت پرز سپینوی. انکار کوونکی با تورمخی وی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین اے هغا کسانو آمنو چی ایمان مورا وڑے دے اتقوا الله ویریگئی دا اللہ نا حق تقاته سنگ چی حق دے دا حقنا دا یریدو ہمیشہ اطاعت کوئی داغا دنا فرمانی نئی زان اساتی اللہ ہمیشہ یادوئی میروئی اللہ شکر دا اللہ کوئی نا شکری مکوئی ولا تموتن او ممڑکی گئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر پداسی حال کی چی تاسو مسلمانانی مضبوط پاتې شي په تقوا اسلام اخلاص او ایمان باندې. خپل اصلاح کوي. د خپل اصلاح سره د جماعت او د ډلې اصلاح هم کوي. واعتصموا او مضبوطه انسی بحبل الله رسید الله جميعا طول. حبل الله نه مراد مفسرین ډیر اقوال دي. یو د هغې نه چې مراد د دین قرآن دین اسلام. دویم او دریم قول اطاعت د الله دی. ولا تفرقوا او مکی گئی جدا جدا. ممانعت دی د فرقواریت د تفرق. او کله چې دوی متحد وي نو دو نعمتونه به میلاوي. یو دنیاوی مینه محبت برازي. دویم اخروی د عذاب د جهنم نه ببچي. مکوي ډلی بازیانی. واذکروا رایاد کړئ په شکر سره نعمت الله نعمت د الله علیکم پتاسو باندې اذ کنتم کله چې وی تاسو اعداء دشمنان مخکی د اسلام نه. فالف نو الله محبت واچولو بین قلوبکم پمینز د زړونو ستاسو کی. فاصبحتم نو شی تاسو بنعمته په سبب د نعمت د هغه اسلام دی قرآن دی. اخوانا ورنا اسلامی د یو بل. هغه مثال د اوس او خزرج قبیله په تاریخ کې موجود دی. وکنتم او تاسو علی شفا بغاڑا حفرت من النار د کندی د اور. کتاسو تا چرت مرگ راغلوی د اسلام نا مخی نو چرت بتلے جہنم. فانقذکم نو بچ کڑی اللہ تاسو منها د دغ اورنا. کذالک هم دغ شانتی یبین اللہ بیانوی اللہ لکم تاسو تا آیاته آیاتون اخبر لعلکم دید پارا چی تاسو تهتدون ہدایت عمومی. کم ہدایت چی تاسو دا اللہ نغواری. دا نور دا اصلاح کوشش بهم کوئی. کل معاشرت جوڑے دو دا پارا او غصد دعوت الى الخیر باور کوئی. امر بالمعروف او نهی دا منکر نبکوئی. او دا پا هر یو کس باندی لازمی دا چی امر بالمعروف بیجنی چی ستویلے کیگی نهی دا منکر ستویلے کیگی او پا کم اوقاتو کی. والتکم منکم او خامخا دیویستاسونا امتن یوڈلا داسی یدعونا چی بلنا کبی الى الخیر خیر طرفتا قرآن او سنت. ویأمرون او حکم کبی بالمعروف بنے کئی باندی. وینہون او من کبی عن المنکر دبدینا لازمی دا در باندی. کپا لا سر دی وسلسی کپا جبا سر دی وسرسی او کپا زر سرا. و اولائک او دغ صفتن والا کل خلق دی سوک چی امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم خاص دوی المفلحون کامیاب دی پا دنیا او آخرت کے. ولا تکونو مکی گئی تاسو کالذین پشاند حقی کسانو تفرقو چی ڈلی ڈلی شو
یو ناکر صفت. واختلفوا او اختلاف اکڑو دویم ناکر صفت. من بعد ما پس د دین جاءهم البینات راغلل دوی تا اخکارا دلائل او بیم عمل ونک. واولئک ودغا کسان ناکار خلق ناکار صفتون والا لهم اشتد دوی د پارا عذاب عظیم عذاب ډیر لوی. د ترک د دعوت نقصانات دادي ډلی ډلی شي خلق اختلاف شروع او دی کې منه ده د تشبیه د يهود او نصاراونه چې دا غوی په نقش قدم مزي اغوی دعوت پر خودلو 72 ډلی د هغوی نه جوړ شي. تاسو دعوت م پرېږدئ. یوم پکم رزبانی تبيض وجوه جسمن بشي مخنا وتسود وجوه او تور بشي سمخنا. فاما الذين فزا كسان وجوههم چې تور بوي مخونه د هغوی او بویلی شي هغوی ته اکفرتم آیا کفر کړی تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان خپلنا تاسو ایمان راوړل نه پس کفر اختیار کړو. فذوقوا العذاب نو سکی عذاب لرا بما کنتم په بدل د دې کې چې تاسو همیشه تکفرون کفر کړو. واما الذين هغه کس ابيضت وجوههم جسمن شوي مخنا د هغوی ففي رحمت الله نو با هغوی پر رحمت د الله کې اهل سنت والجماعت مراد. هم دی با فيها پدیک خالدون همیشوی. تلک آیات الله دا آیاتنا د الله دی نتلوها چې بیانو من دی لرا علیک تاتا بالحق فحق سرا. وما الله او ندی الله یریدو چې را دلري ظلما للعالمین د ظلم په مخلوقات باندې. ولله خاص د الله په اختیار کې دی ما هغه څه فی السماوات چې بسمانونو کې دی او ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دی. والى الله خاص الله ته ترجع الامور و پس کولای بشي ټول کارونه.